بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 15 نمبر درس دی. دا مشق زمونږ کار شروع دی. ټول ان شاء الله مشق ټول حل کوو. په دې کې مونږ د کتبه پوره ګردانونه لیکلي څلورونه، بیا هم په مناعت کې دوه ګردانونه لیکلي، باس اثبات فعل ماضي معروف، باس نفي فعل ماضي معروف. نن به ان شاء الله مونږ د باس اثبات فعل ماضي مجهول صيغه جوړو. دا مخکې د دې نه مخکې درسونو کې مونږ باس اثبات فعل ماضي معروف هم ویلو. نن به ان شاء الله باس اثبات فعل ماضي مجهول به ان شاء الله دا ګردان به زمونږ او باس نفي فعل ماضي مجهول. نو دا دوه قسمه ګردانونه به ان شاء الله نن مونږ جوړو. خدي باس اثبات فعل ماضي مجهول نو په مخکې معروف او هغه کې فاعل معلومو، اوس مجهول دی نو په دې کې به فاعل معلوم نه وي. نو ګورئ واحد مذکر غائب صيغه مونږ اخلو. منع دا باس اثبات دا باس اثبات فعل ماضي معروف دی. منع معنا له هغه یو مذکر غائب منع کړو، او اوس په وای منع هغه یو مذکر غائب منع کړی شو چې چا منع کړی دی هغه معلوم نه دی. او منع کې چې په باس اثبات فعل ماضي معروف کې منع هغه کې هو ضمیر فاعل او هغه په خپل منع کول فاعل معلوم، او دلته په منع کې فاعل معلوم نه دی، دا منع کړی شوی دی خو چې چا منع کړی هغه معلوم نه دی. نو موږ اول واحد مذکر غائب صيغه اخلو. منع معنا له هغه یو مذکر غائب منع کړی شو په تېره شوې زمانه کې، خو چې چا منع کړی دی هغه معلوم نه دی. بیا تسنیه مذکر حاضر. منع هغه دوه مذکر غائب منع کړی شو په تېره شوې زمانه کې. بیا جمع اخلو. منعو هغه ټول مذکر غائب منع کړی شو په تېره شوې زمانه کې. نو دا موږ سره د مذکر حاضر صيغې شوې. اوس اخلو د مؤنث د مخکې چې دا مذکر غائب صيغې وي، اوس په د مؤنث غائب صيغې اخلو. واحد مؤنث غائب. نو منعت دا د مجهول صيغه ده. منعت معنا له هغه یو مؤنث غائبه منع کړی شو، هغه یو مؤنث غائبه منع کړی شو په تېره شوې زمانه کې. تسنیه اخلو. منعتا هغه دوه مؤنث غائب منع کړی شوی په تېره شوې زمانه کې. جمع اخلو. منعنا هغه ټول مؤنث غائب منع کړی شوی په تېره شوې زمانه کې. دا د غائب موږ سره پوره شوی. اوس د حاضر اخلو. منعت ته یو مذکر حاضر منع کړی شوی، خو چې چا منع کړی هغه معلوم نه دی، منع کړی شوی. منعتما تاسو دواړه مذکر حاضر منع کړی شوی. منعتم تاسو ټول مذکر حاضر منع کړی شوی. نو دا موږ سره حاضر مذکر شو. اوس د حاضر مؤنث اخلو. واحد مؤنث حاضر. منعتی ته یو مؤنث حاضره منع کړی شوی. تسنیه مؤنث حاضر. منعتما تاسو دواړه مؤنث حاضر منع کړی شوی. جمع اخلو. جمع مؤنث حاضر. منعتن تاسو ټول مؤنث حاضر منع کړی شوی. واحد متکلم اخلو. منعتو زه یو مذکر یا مؤنث منع کړی شوم. او تسنیه و جمع متکلم مخلوق. تسنیه و جمع
متكلم. منعنا مونږ دوه یا ټول مذکر یا مؤنث منع کړی شو. نو ګورئ دې کې دا منع کړی شوی کار وشو. اوس په وایو باس نفي فعل ماضي مجهول، فاعل معلوم نه دی او کار هم پکې نه دی شوی. نو واحد مذکر حاضر غایب، واحد مذکر غایب. الته کې منع دلته به ما منع شي. منع هغه منع کړی شو، ما منع هغه منع نه کړی شو. ما منع هغه یو مذکر غایب منع نه کړی شو. هغه یو مذکر غایب منع نه کړی شو. تثنیه مذکر غایب ما منع هغه دوه مذکر غایب منع نه کړی شو. جمع مذکر غایب اخلو ما منعو هغه ټول مذکر غایب منع نه کړی شو. نو دا موږ سره د واحد مذکر تثنیه مذکر او جمع مذکر غایب داغي دا غایب ګردان شو. اوس بیا اخلو واحد مؤنث غایبه ما منعت هغه یو مؤنث غایبه منع نه کړی شو. ٹھیک شو. بیا تثنیه مؤنث حاضر اخلو غایب اخلو. تثنیه مؤنث غایب ما منعت تاسو هغه دوه مؤنث غایب منع نه کړی شوی. اوس جمع اخلو ما منعنا هغه ټول مؤنث غایب منع نه کړی شوی. بیا اخلو حاضر مذکر واحد مذکر حاضر ما منعت ته یو مذکر حاضر منع نه کړی شوی. تثنیه مذکر حاضر ما منعتما تاسو دواړه مذکر حاضر منع نه کړی شوی. جمع اخلو ما منعتم تاسو ټول مذکر حاضر منع نه کړی شوی. اوس واحد مؤنث حاضر اخلو ما منعتي تو یو مؤنث حاضره منع نه کړی شوی. تثنیه اخلو ما منعتما تاسو دواړه مؤنث حاضر منع نه کړی شوی. جمع مؤنث حاضر اخلو ما منعتم تاسو ټول مؤنث حاضر منع نه کړی شوی. بیا واحد متکلم اخلو ما منعت زه یو مذکر یا مؤنث منع نه کړی شوم. او تثنیه و جمع متکلم اخلو تثنیه و جمع متکلم ما منعنا مونږ دوه یا ټول مذکر یا مؤنث منع نه کړی شو. نو ګورئ دې دا موږ سره د باس اثبات فعل ماضي مجهول باس نفي فعل ماضي مجهول دا کې منع هغه یو مذکر غایب منع کړی شو. دلته کې باس نفي کې ده ما منع هغه یو مذکر غایب منع نه کړی شو.
هلته کې منع شوی او دلته نه منع شوی. نو ګوره جي منع منعا منعو منعت منعتا منعنا منعت منعتما منعتم